شپږ رکعته نفل لمونځ کوي، شپږ رکعته نفل لمونځ کوي. نبی علیه صلات وسلام یې په دې شپږو رکعتو نفلو باندې الله تعالی تا ته د 1200 کلو د عبادت ثواب درکوي. د 1200 کلو د عبادت ثواب دا مسلمان ته خالص صرف په شپږو رکعتو نفلو باندې حاصلېږي. لیکن څه ده؟ فإن له معیشة ضنکا، د دوی دپاره زندګي الله رب العزت دا راتنګه کړې ده. بعض علما کرام لیکي چې مؤمن مسلمان چې کله نافرمانه سي، د خدای تعالی طاعات د خدای تعالی بندګي نه کوي، د نبی علیه صلات وسلام متابعت نه کوي، د اکثر الله تعالی څه کوي؟ فإن له معیشة ضنکا. هر څه وسایل الله ورکړي دي، مال ستا، بنګله ستا، قیمتي سوارلي او قیمتي موټر ستا، فلاونه او کبابونه دا ستا، هر څه الله رب العزت ورکړي دي. فإن له معیشة ضنکا، د ده زندګي په دنیا کې تنګه ده. څنګه تنګه ده؟ اوس یو څه به یې خوړل، سړی چې کله په یوه شي په خوراک باندې خوند اخلي، یا تروه یا خواږه یا نمکین یا ساړه او یا ګرم، الله رب العزت د انسان په وجود کې داسې بیماری پیدا کړي چې دی د دې یو شي نه هم خوند نشي اخیستلی، ساړه نشي خوړلی. ولې؟ ځکه دی بلغمي ده، بلغم لري. ګرم نشي خوړی، ولې؟ ځکه دی د وینې حرارت یرکان او زیړی لري. خواږه نشي خوړی، ولې؟ ځکه دی شوګر لري. ترخه نشي خوړی، ولې؟ دی د کولمو السر لري. داسې بیماری د په وجود کې الله تعالی پیدا کړي چې د خدای نعمتونه الله ورکړي دي د مخته پراته وي، لیکن دی خوراک نشي کولی. دی څه کوي؟ دی فری هغه خوراکه کوي چې هغه د شوګر نه هغه خالی وي. او اوس به یې ښه لباس کو، ښه لباس نشي کولی. الله رب العزت د ده په زړه کې یو ډار پیدا کړي. دا سرمایهدار خلک نه دي اکثره، خدای دنیا ورکړي وي، لیکن په خپله دنیا کې دنینې دی زبردسته بهترین کپړې نشي اخیستلی، یو ښه واسکټ نشي اخیستلی، ښې څپلۍ نشي اخیستلی. ولې؟ ځکه د ده په زړه کې الله ډار د روژ واچي. نو که زه دا واخم نو خو د ما به سرمایه کمه سي، د ما به دنیا کمه سي. بهترینه سوارلي نشي اخیستلی. ولې؟ که بهترینه سوارلي واخلي څوک به یې د ده نه ظلمن یوسي. دا د دنیا زندګي وي د ده. ولې؟ من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چا چې د الله د دین نه اعراض وکړو فإن له معیشة ضنکا، الله تعالی به ده ته د دنیا زندګي، دا تنګه زندګي، دا ترخه زندګي الله تعالی ورکوي. عالمان صاحبان لیکي یو وری الله رب العزت دی خوشحاله کی مرده چې کله بد عمله انسان وي، په قبر کې یې کښېږدي، ملایکې یوه کړکۍ ورته راخلاصه کړي، په جنت کې هغه د ده منازل، هغه د ده مقام دا ورښکاره کړي. دی چې کله د جنت باغات وګوري، بنګلې او بلډینګان وویني، هورې او غلمان وویني، تور روډونه وویني، 4 قسمه مشروبات وویني، دی ډېر سخت خوشحال سي. بیا څه وسي؟ ملایکې دا دروازه دا کړکۍ ځینې بنده کړي، بله ورته راخلاصه کړي، ورته یې دې ځای ته م وګوره، بیا ورته وایي د تا مستقر، د تا ځای د قرار، د تا مسکن، د تا کور په آخرت کې هغه همدغه جهنم ده، دغه ماران دي، دغه لړمان دي، دغه د خدای تعالی جل شانه عذابونه دي. ولې؟ که ته رالټېدلی وای هغه خدای درلیږلی قانون، هغه الله درلیږلی قرآن چې په هغه کې د خپلې بندګي هغه لارې تا ته درښودلی وي، تا هغه قرآن دا در خپل کړی وای، بیا به د تا دغه بنګلې وي، بیا به د تا دغه مشروبات ول، بیا به د تا دغه حورې او غلمانو، ته به د الله په دیدار باندې مشرفه وي، ته به په ابدي نعمتو د خدای کې پروت وي. لیکن تا څه وکوله؟ د خدای د دین نه د سرغړونه وکوله، د خدای دین د شاته غورځار کو، د الله قرآن د شاته غورځار کو، لہذا اوس په آخرت کې د تا ځای هغه دغه جهنم وي. دغه رقم معامله په دنیا کې الله تعالی د انسانانو سره کوي. څه وسي؟ تخم واچي، ځمکه ورته پسته کړي، کاد و سپرې ور شروع کړي، بهترین غنم راپورته سي، باغات راپورته سي، باغونه تک شنه سي، دی ورته خوشحال وي چې سږ کال خو د ما دغه کوم فصلونه چې ما چویلي دي، کاشتکاري مې کړې ده، په دې سره به د علاقې یو لوی سرمایهداره جوړېږم. خو لیکن څه وي؟
الله دا ټول ورته راپورته کوي، خو لیکن دی څه کوي؟ اعرض عن ذکري، د خدای د ذکر نه اعراض وکوي، د الله تعالی فرض حق نه پکې ورکوي، عشر نه پکې ورکوي، شلمه نه پکې ورکوي، زکات نه پکې ورکوي. فإن له معیشة ضنکا، دی لور ورته اخي، دی اری ورته اخي، دی کټر ورته اخي، دی تجار برابري سي خپل باغ پغ باندې خرڅ کی. فإن له معیشة ضنکا، الله رب العزت د اسمان د طرف نه یو داسې ډبرې د ژلۍ په شکل کې، دا ژلۍ نه دي، دا آسماني ډبرې دي، الله دا ورته سیخي کی، ټول باغات تبا، کاشتکاری تبا، فصلونه تابا، او سبا ناست او خپل لاسونه د افسوس دا داسې سره مش. الله رب العزت فرمایي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، الله ما او تا ته ژوند راکو، الله ما او تا ته صحت راکو، الله تعالی جل شانه د صحت د ما او د تا د دنیا د ضرورت هغه د زندگی ضرورت خدای ټول را پوره کړو. سترګې را کړې، لاسونه او پښې را کړې، خوله یې را کړې، عقل یې را کړی، دماغ یې را کړی، زړه یې را کړی، دا هر څه الله رب العزت را کړي دي. لیکن ما او تا دا هر څه د خدای تعالی د قانون خلاف استعمالو. سو من اعرض عن ذکری، چا چې د ما د ذکر نه اعراض وکاو، سترګې دې مامور دي په ذکر باندې، زړه دې هم مامور ده په ذکر باندې، لاس دې هم مامور دی په ذکر باندې، پښې دې هم مامور دي په ذکر باندې. د دې ټولو دپاره الله موږ ته قانون را لېږلی ده. د سترګو استعمال په دغه طریقه به وي، د غوږو استعمال په دغه طریقه به وي، د ژبې استعمال په دغه طریقه به وي، لیکن موږ په هغه طریقه باندې استعمال نه وکړو. څه وسو؟ فإن له معیشة ضنکا، د دوی دپاره به د دنیا زندگی، دا زندگی دا ډیره تنګه زندگی وي، دا به ترخه زندگی وي. ولې؟ په خپل کور کې بې اتفاقي د پلار او د زوی په مابین کې گزاره، دا به ډیره مشکل وي. د ورور او د ورور سره گزاره، دا به ډیره مشکل وي. د خور او د ورور سره گزاره، دا به ډیره مشکل وي. د لور او د مور سره گزاره، دا به ډیره مشکل وي. د ګاونډي سره گزاره، دا به ډیره مشکل وي. لکه عالمان صاحبان یې عالمی جنگ به لګیږي. عالمی جنگ یو معنا علما دا کوي چې د خلکو زړونه به سره ماړه سي، د خلکو زړونه به سره ماړه سي. زړونه څه معنا؟ په زړو کې به نفرتونه د انسانانو پیدا سي. د ګاونډي به د ګاونډي سره وخت نه تېرېږي، د شریک به د شریک سره وخت نه تېرېږي، د یار به د یار سره وخت نه تېرېږي، د ورور به د ورور سره وخت نه تېرېږي. ولې؟ من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، د دوی به دا زندگی دا ترخه زندگی وي. یا ترخه زندگی په دې معنا سره چې الله به تا ته ژوند درکړی، لیکن د خپل ژوند په قدر به د خدای تعالی نه کې پوه. یو څه به نه وي، 80 کاله زندگی او 20 کاله زندگی، چې دا یوه ډېره اوږده زندگی ده، لیکن دغه زندگی دې ته دا به د خدای تعالی نه په غفلت کې تېره سي. یو د خدای بندگی به دې نه وي کړې چې ته کله د خپل ځان سره حساب وکړې، تا ته به داسې عمل په نظر نشي در چې په اوله ورځ باندې زه الله تعالی ته ورښکاره کوم، د الله د عذاب نه ځان ورباندې خلاصوم، د ما سره دا عمل ده، په دې عمل کې ما اخلاص کړی ده، دا عمل مې د ریا نه خالی ده، دا عمل مې د سمعت نه خالی ده، دا عمل مې د شهرت نه خالی ده، دا عمل ما خالصتا د الله رب العزت لپاره کړی ده. ولې؟ من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، زندگی دې ستا، لیکن په زندگی باندې ته ګټه او نفع نشې اخیستلی. یا دا معنا چې څوک راولاړ سو د خدای تعالی جل شانه ذکر یې پرېښو، د خدای بندګي یې نه کوله، هر عمل به د انسان دپاره اسانه وي، هر کار به دی په دنیا کې کولی سي، خو لیکن یو دا ده په داسې ډېر بوج وي، ډېر بوج وي، هغه به د خدای تعالی جل شانه بندګي ورباندې بوج. دا د موږ حال ده، دا موږ د دغې معاشرې انسانان چې کوم یو، موږ دا رقم یو. په غیبت هم خوله نه سړېږي، په بهتان هم خوله نه ستړېږي، غوږونه مو نه ستړېږي، پښې مو نه ستړېږي، لاسونه مو نه ستړېږي، لیکن موږ چې ډېر ستړېږو، ډېر را باندې بوجي، په موږ باندې هغه د خدای تعالی جل شانه طاعت او بندګي دا په موږ باندې بوجي. قرآن ته نسو کتلی، موبایل ته 3 غنټې ګورو، د قرآن تلاوت نسو اوریدلی، د عالم خبره د دین خبره نسو اوریدلی، لیکن د موبایل لهو لعب دا په غنټو غنټو اورو، موږ نه ستړېږو. ولی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. نو انسان
یو موږ ته الله دا راوښودل چې انسانه ومنها خلقناکم ما دې دغه ځمکې نه پیدا کړی د څه دپاره الله بل ځای کې راته وویل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان او فیریان دا د خپل عبادت او بندګي دپاره پیدا کړي دي چې پیدا سم نو څه الله رب العزت فرمایي وفیها نعیدکم ومنها خلقناکم ما دې دغه مځکې نه پیدا کړی وفیها نعیدکم بیا دې بیرته دغه ځمکې ته راولم بیرته دې دې ځمکې ته راولم او ځمکې چې راولم دا عقیده به نه ساتې لکه دهریان هغه عقیده به دې نه وي لکه د فرچمیانو د کفارو چې انسان په مثل د نباتاتو د وښو د درختو پیدا ده همداسې به ختمیږي نه جنت شته نه دوزخ شته نه حشر شته نه نشر شته نه حساب شته نه کتاب شته دا عقیده به دې نه وي بلکې دلته چې کله ته راځې دلته به دې تا یو ټیسټ کېږي چې ته خو ما دنیا ته لیږلی وې قانون مې در لیږلی و انبیا مې در لیږلي وو مفسرین مې در لیږلي وو د قرآن تفسیر درته بیان کړی وو تا د خپل ځان سره څومره د خدای تعالی بندګي راوړې ده څه دې راوړي دي دلته به دې تا یو ټیسټ کېږي ټیسټ به دې اول ملایکه په څه باندې کوي دا ټیسټ به دې وکوي درته ووایي من ربک رب دې تا څوک په دنیا کې که دې صحیح جواب ورکو بیا به خیر ده انشاءالله دا جوړ ده دوم ټیسټ به دې وسي ومن نبیک د تا نبی په دنیا کې څوک د نبی علیه الصلاة وسلام په باره کې به پوښتنه درجه وسي حتی په بعض روایاتو کې راځي چې په قبر کې به یو مورۍ خلاصه سي د نبی علیه الصلاة وسلام هغه وجود اطهر هغه منور هغه معطر هغه به په قبر کې ښکاره کړي ورته ووایي چې ما تقول فی حق هذا الرجل د تا په دنیا کې په باره د دغه انسان کې د تا څه خیال و که انسان داسې و چې په دنیا کې د نبی علیه الصلاة وسلام اتباع کړې وه د نبی علیه الصلاة وسلام په نقش قدم باندې تللی و ورته ووایي هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو نبی علیه الصلاة وسلام ده بیا به د دریم ټیسټ وسي درته ووایي چې ټیک خبره ده یو بیماري دې بله ګورم هغه بیماري دا ده چې ته په دنیا کې په کوم دین باندې وې په یهودیت باندې پاته وې په نصرانیت باندې پاته وې په مجوسیت باندې پاته وې په صابئیت باندې پاته وې او که په اسلام باندې پاته وې که دې دا جواب هم سم ورکو بس ته جوړ یې ته بالکل صحیح یې روغ رمټ یې نو روغ رمټ ته سړی هر څه ورکوي د وشي نه هم پرهیز نه ورکوي بس دا انسان چې کله په آخرت کې راپورته سي الله به یې جنت دا د جنت نعمتونه دا ټول تا دپاره پیدا دي یو پرهیز دې نسته یو علاج ته د ضرورت نسته چې څه خورې چیرې اوسېږې څه کوې بس دا د تا دي دا د هورې دي دا د غلمان دي دا د بنګلې دي دا د مشروبات دي چې څه دې هم خوښ دي بس دا کوه خو که کله هلته داسې وسول چې ما ورته قبر ته ورلو د ما د تا په ایمرجنسي کې هلته ډاکټران ناست دي ډاکټرانو د ما د تا ټیسټ وکړو د ما د تا په ټیسټ کې دا رالو راته ویل چې من ربک رب د تا په دنیا کې څوک نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله موږ د خپل رب نوم ورانه خس موږ بیماران یو موږ به هلته نه ځو جنت ته به نه ځو ځکه بې بیمار باندې به خامخا علاج کوي یا د نبی علیه الصلاة وسلام د اتباع په باره کې د موږ نه پوښتنه وسوله د رسالت په باره کې پوښتنه رانه وسوه موږ صحیح جواب ورنکو ده راته ویل چې ما تقول فی حق هذا الرجل د دغه سړي په باره کې د تا په دنیا کې څه خیال و موږ ورته ویل لا ادري خبر نه یم خبر چې دا څوک اوس په ما کې بیماري ده کتاب کې ګوره دا نبی علیه الصلاة وسلام باندې درود دا هر سړی د ځان معمول وګرځوئ چې څومره د دنیا ترقی دي چې څومره عروجات دي دا چې څومره مې انسان کوي دا به په درود سره کوي چې څومره موږ دا کتابونه کتلي دي چې انسان په دنیا کې عروج کړی ده مالی ترقی یې کړې ده انسان د عزت ترقی کړې ده انسان د قوت ترقی کړې ده انسان د علمیت ترقی کړې ده انسان د عزت ترقی کړې ده انسان د خپل ګناهونه په الله باندې معاف کړي دي واحد لار صوفیه کرام علما کرام لیکي چې هغه په نبی علیه الصلاة وسلام باندې کثرت د درود ده د موسی علیه الصلاة وسلام په قوم کې یو باغی پیدا کیږي نافرمانه ده شرابخور ده قاتل ده غلو سارق و قطع طریق ده انسانان د ده د مظالمو نه ډېر سخت تنګ سول هر انسان به لاس پورته نیولي الله دې موږ د دغه د شر نه خلاص کړي
خدای موږ د دغه د تکلیفونو خلاص کړي. دا خو یو فتنه ده. د موسی علیه السلام سره په جنگ، د تورات سره په جنگ، په قانون الهي سره په جنگ، مسلمانان ټول د ده نه په تکلیف. الله رب العزت په ده باندې مرض راوست، بیماري ور باندې راوستله. د بیمارۍ نه وروسته دی مړ سو. خپل قوم رالی د ده سره داسې معامله وکوله لکه موږ تاسې کله د مړه حیوان سره کومه معامله کوو. د پښو نه یې ونیو، کشاویه په هغه ډیران په هغه انبار باندې یې د ده مجسمه غورځاره کړله چې خلک هلته هغه ډېر ګند شی غورځوي. د موږ د تاسې د کورو انبار یو ایرې ور باندې غورځو، یو هغه ډېر مرداړو نجس شی چې بدبویي لري د هغه ډیران هغه ځان ته یي. په دې یې کله غورځار کو. موسی علیه السلام ته الله رب العزت وحی وکوله. موسی ولاړ سه، قوم ته خبر ورکه، بني اسرائیل خبر که. بني اسرائیل ته ووایه چې که هر بني اسرائیل هر د ما بنده په ما باندې ځان معاف کوي چې الله ته معافي راته وکوه. د دې د معافي دپاره واحده لار دا ده، په هغه ډیران باندې چې کوم انسان تاسې غورځولی، په کوم انبار باندې چې کوم انسان تاسې غورځولی، په کوم ګند باندې چې تاسې انسان غورځولی ده، ولاړ دې چې دغه دې تعزیت وکوي، اخته غسل ورکوي، کفن ورکوي. چې څومره انسانان د ده په جنازه کې شریک سول، د ده د وجې نه به زه دغو ټولو ته مغفرت کوم. موسی علیه السلام حیران سو، قوم حیران سو چې دا څه پیښه ده. په موږ کې کوتاتریک انسان دا و، غل انسان دا و، شرابي و زانی انسان دا و. نن الله رب العزت دته هغه مقام ورکړی چې څوک هم د ده په جنازه باندې درېږي الله هغه مغفور او مرحوم ګرځوي. وجه څه ده؟ سیدنا موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، زه د پیغمبر یم، زه کلیم الله یم، پیغمبرانو ته خامخا یو داسې شان ورشئ چې هغه عامو انسانانو ته نه ورشئ. ما ته خبر راکه په کوم عمل باندې دی قدرمند سو. الله ورته وویل په تورات کې چې ما څومره ځایونه هم د نبی علیه السلام نوم راوړی ده، داسې به کله تورات ور واړاوو کله به ور واړاوو چې کله به د نبی علیه السلام نوم واورېدو بیا به ویلی صلی الله علیه وسلم، چې کله به هم محمد رالی یا به احمد رالی یا به شفیع رالی، چې هر نوم به د نبی علیه السلام راتو ده به دا ورسره ویل چې صلی الله علیه وسلم. څوک چې د ما په حبیب باندې صلات او سلام یی، څوک چې د ما د حبیب سره مینه او محبت کوي، د چا په زړه کې چې د نبی علیه السلام قدر پروت دی، دا انسان زه په ټولو انسانانو کې قدرمن ګرځوم. هم په دې وجه باندې ما دی قدرمن کو چې نن څوک هم د ده په جنازه باندې ودرېدل ما د ټولو انسانانو ته مغفرت وکاو. نو الله رب العزت دا قبر دا د موږ د تاسې دپاره یو ایمرجنسي خلاصه کړې ده. ډاکټران ناست دي هلته د موږ تشخیص کوي، د موږ بیماري معلوموي. په دنیا کې مسلمان خو نعوذ بالله الله دې فضل وکړي مسلمان خو هم، لیکن د مسلمانۍ سره سره ټیسټ یې وکړئ، نور څه دي رپورټ تیاریږي مکمل، ملایکه ناستې دي تا رپورټ تیاریږي. دا انسان منافق ده، د منافقو دپاره خپل واړ ده. د دغه داخله به هلته اسپتال ته چې ورغی په اسفل سافلین کې به یې داخل کړي چې د ټولو جهنمیانو د هغو فف، د هغو وینې، د هغو ځواب، د هغو ګند به ټول هغه د په سر باندې راتویږي. دا انسان دا چې غلخور ده، نو دا چې کله محشر ته راځي د انسان په شکل کې دی نه راځي، د بیزوګي په شکل کې دی راځي. کتاب الفاظ داسې لیکلي دي، یو انسان ده اعلان وسو پلانی په حق باندې رسېدلی ده، په 4 بجې باندې جنازه ده، ځوان روان ده، سپینږیری روان ده، قریب روان ده، پردی روان ده، مولوي صاحب لاس ور ټول کړي دي، غسل یې ورکو، کفن ته یې واچو، اقربا ور باندې زاړي، کور باندې خراب سو، کله یو ماله ور باندې خرابه سوله، د جنازې لمونځ ودرېدو، شکل د وروکوت انسان ده. لیکن حضرت صاحب قسم کړی ده چې تاسې بیرته دا قبر خلاص کړئ. که دا انسان چې غلخورو د ما د قسم د الله په ذات باندې دا انسان به په قبر کې انسان نه پروت، دا به بیزوګی. ته خو ناست یې په کمبله باندې ګیلې کوې، پلانی مې پتا ته نه ده راغلی، پلانی تعزیت ته نه ده راغلی، پلانی د ما سره په غم کې شریک نه سو، لیکن د پلانکې پوښتنه دې وکوله. په دنیا کې منافق و، په منافقت کې یې زندګي تېروله، قبر یې خلاص کړه، دا په لحد کې انسان نه پروت، دا به بیزوګی پروت. نن تمامه معاشره د نبی علیه السلام امت هغه نن ټول په هغو اعمالو باندې لګیا دي چې هغه اعمال هغه د منافق دي. یو انسان داسې په دنیا کې ګډ وډ یې سره وایي،
ګډوډ د سود نه ځان نه ګوري، د غلا نه ځان نه ګوري، د ملاوټ نه ځان نه ګوري، د دوکې نه ځان نه ګوري. ډېر خلک موږ ته وایي دوکه وي خو لیکن یې مولوي صاحب سود خو به نه وي، پرون هم چا ټلیفون راته کړی سود خو به نه وي. هر عقد، هر خرید و فروخت، هر تجارت، هر مزارعت، هر مزاربت چې د شرعیت د لارې سره برابر نه و دا سود ده. دا د الله سره جنگ ده، دا د نبی علیه صلات وسلام سره جنگ ده چې څوک راولاړ سو په خپله باندې په خپل اولاد باندې دغه مرداره نه پکه کوله. حضرت صاحب په خطبات یې فکر کې لیکلي دي قبر یې خلاص کوي د دې انسان به خېټه داسې ولاړی لکه کوټه او مارانو به سرونه ترې رایستلي، ماران به ټسونه ورکوي. هم په دغه حال کې به دغه دا خو صرف هغه په ایمرجنسي کې په ټراما سنټر کې خالي صرف علاج روان ده. هلته چې جهنم ته ځې هلته خو بیا لوی اسپتال ده، وی به ځان ته علاج کېږي. لکه دلته موږ چې کله ټراما سنټر ته ورسو خالي د ایمرجنسي دپاره موږ ته یو کپسول راکوي، د ایمرجنسي د درد د کنټرولېدو دپاره موږ ته یو انجکشن سن لګوي، کله کله ډراپ راته ولګوي. دلته هم دا رقم دی. هلته ملایکه ولاړې دي د اور په ګروزانو دي وایي تر اسپتاله دې تیاروي چې خالي صرف جهنم ته ځان ورسوي. او هلته لړمان دي د ستنو په جې باندې تا ته نیشونه در لګوي. یو لړم کې دومره زار دی چې که خالي صرف دا د یوه قطره د زارو دنیا ته دی راتو کې د دنیا خواږه به ټول ترخه وګرځوي. هلته ماران دي، د مار سزا داسې ده دغه نازک د سون دا نازک پستوکی دا به د تا نه نیسي کشوي به د کشوي به د تر نوکانو پورې، د نوکانو له خواجه خبې نیسي بیرته تر سونډانو پورې. والملائکه رحم ورباندې وکوي په دې مرده باندې چې آیا دغه مار چې د تا نه دا پستوکی کشوي درد درکوي؟ ول دی الله الله خبرې یې مه کوه، ډېر په تکلیف باندې یم، ډېر سخت په تکلیف باندې یم. دا د تا په ډراما سنټر کې علاج ده، کوم هغه خاص علاج د تاسې کېږي هغه به د بیا چیرې کېږي؟ هغه به د په جهنم کې کېږي. نو الله رب العزت فرمایي ومنها خلقناکم، تکبر مه کوه په مال باندې، په ریا باندې، په اولاد باندې، په قوت باندې، په شاهي او نوابي او خاني باندې. ومنها خلقناکم، ما د دغې خاورې نه پیدا کړی او بیا دا مه یې چې هر وخت به زه ژوندی یم، ولې طاقت لرم، شهنشاهي لرم، بادشاه یم او دا یم. وفیها نعیدکم، بیا به د دغو خاورو ته بیرته ورکښته کوم، دا خاورې به بیرته دا خلک در باندې اوړي. ومنها تارة اخرى، ومنها خلقناکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله رب العزت یې داسې هم نه ده چې په خاوره کې مې پټ کړی بس پروت به یې بیرته به د دغې ځمکې نه راباسم. ولې چې ما ته د څه دپاره پیدا کړی وې هغه به دلته څخه پوښتنه کوم. مسلمانانو ورونو ډېر تقریرونه اورو، ډېر بیانونه اورو، لیکن نن د موږ په زړو باندې پردې لګېدلې دي، د موږ زړو ته نن کلپان لوېدلي دي. د یوه انسان که یو انسان سود کوي سود نه پرېږدو، که غلا کوي غلا نه پرېږدو، که درواغ یې درواغ نه پرېږدو، که ظلم کوي ظلم نه پرېږدو. هر معصیت چې د موږ معمول ګرځېدلی ده له ما بیا بیرته تر ما پورې د موږ په زړو کې هېڅ تغیر نه راځي. زړونه د موږ سخت سول. د زړو د نرمتیا دپاره علاج څه ده هغه نه ده مګر که یو استغفار ده چې انسان هغه د 23 غنټې استغفر الله استغفر الله دا ریګمال ده، دا په زړه لګیا ده چې کله زړه صفا سو، چې کله زړه صفا سو خود به خوده به د ما د تا په زړو کې د خدای تعالی د بندګي شوق پیدا سي، د خدای تعالی د ذکر شوق به پیدا سي، د خدای تعالی د طاعت شوق به پیدا سي، د نبی علیه الصلاة والسلام د متابعت شوق به د موږ په زړو کې پیدا سي. که د موږ زړونه دغسې خیرن وي امکان نشته د دې لمونځ به کوو په خوند یې نه پوهېږو، ذکر به کوو په اثر یې نه پوهېږو، سجده به کوو په اثر یې نه پوهېږو، هر عبادت چې موږ کوو په دې کې به اثر نه وي. ولې د موږ هغه دارالصدارت هغه د موږ اسلام آباد چې کوم زړه ده هغه خراب ده. چې کله دا زړه خراب وو بیا ذاتي نه لاس صحیح کېږي، نه پښه و نه سترګه نه څه نه څه. الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب. دعا وکړئ. الحمدلله.